دا هغه یو مثال به درته داسې وویل. ډېره زمانه وړاندې زما د فراغت نه غالبا 3 کاله خواوشا مخکې موږ یو ځای کې چوټیانو کې یو مولوي صاحب سره فلسفه وغیرې دا کتابونه ویل، تسریع او شرع چرمني او بسباب او قلیدوس او سب شداد او قوشیجیه او داسې کتابونه. د طالبان یو کس رالی وایي چې موږ ختم وکړي، پخوا به ختمونه وکړل. نو ختم ته لاړو. ختم چې وشو اوس کمره کې داسې غټه کمره ده، پکې ناست وو. نو زه خو پکې فکر وم ځکه چې دونه عمر مې نه و، مشران مولیان پکې سپین ږیري پکې هم ناست دي، پټکي هم تړلي دي، مشران کسان دي هغوی پکې ناست. په دې کې یو کس رامخې ته شو، داسې ږیره نیمه توره ده او نیمه سپینه ده. هغه پکې روړاندې شو، لا ختم وشو خو لا ناست یو چې ډوډۍ په پته مو کېدی شي اوس باندې قصه یې ده خو څه ختم چې وشي بیا پسې خلک څه خوري که نه، د هغې په انتظار کې ناست یو. ده پکې قصه شروع کړه، وایي چې اخره زمانه کې به مهدي راځي او د مهدي په امداد کې به یو بل کس راځي، هغې ته منصور وایي، او د هغې مقدمې مشري به کوي یو سړی، هغې ته حارث وایي. هغه حارث زه یم، هغه ومنئ. شریعت عقیده ده زموږ چې اخره زمانه کې به مهدي راځي او د مهدي د امداد دپاره چې راځي نو بل به راځي منصور، فوجونه به ورسره، او دغه منصور چې فوجونه دي د هغه د فوجونو به یو مقدمه د مقدمې مشري چې کوي نو هغه به حارث وي. دا سړی وایي هغه حارث زه یم، ما ومنئ. در کې راغله خبره، نو بنا مولیان ناست دي داسې غوړ ټول غلي شو. نو مجبورا زه رامخکې شوم. دې سړي خبرې فارسۍ کې کولې. ما ورته ته پښتو پوهېږې؟ ده وایي آو. نو ما ورته چې زه فارسۍ پوهېږم، خیر ده ته فارسي کې وایه، زه پوهېږم خو فارسي داسې ډېره روانه نه شم ویلی، ته فارسۍ کې وایه زه پوهېږم، او چې ته په پښتو پوهېږې زه به خیر دی پښتو کې سره خبرې کوم، تاسې هم پرې پوهېږې. ما ورته تا ووایې چې مهدي راځي، مسلم هم منو، منصور به راځي منو. یاره چې ته وایې چې د هغې مقدمه کې به مشري حارث، ته وایې چې راځي به دا منو. ابو داود یې حواله ورکړه چې ابو داود حدیث کې دي. نو ما خو دورې نه وې کړې، ما ته څه پته، ما خو حدیث نه ویل. دا ټول منو ځکه ته ووایې چې دا هر څه منو، نو دا حارث چې راځي او دا منصور چې راځي دا څه زما رور نه دی، ښه دا مې څه د تره زوی نه دی. خو یو سړی به راځي مني، د هغې په ځای تا منو، خو ته خو راته ځان وښایه که نه. ښه جي تپوس کوم، ما نه تا علم کړی دی؟ وایي نه ما علم نه دی کړی، خو الله ما له همدقسې علم را کړی، زه پوهېږم. معلومه صحیح ده. ښه جي دویم تپوس کوم، دا چې کوم 4 طریقې د سلوک دي په دې کې ستا چا سره بیعت شتې؟ وایي نه جي دا خو منمه او زما نشته، خو زه خپله طریقه خلکو ته ښیم او ځان له پیر صاحب یم. ما ویل دا هم منم. ښه جي ما تپوس کوو علم دې کړی؟ ته ووایې چې ما علم مروجه نه دی کړی، خو الله ما له علم را کړی. دې ته موږ علم لدوني وایو. مبارک شه، بهترین علم دی چې ته وایي ما سره شتې. جي ستا علم لدوني دی، الله درکړی، ډایرکټ د الله سره ربط دی. زه طالب یم، ما چې کوم ټکي ویلی زما علم استدلالي دی، ما د استادانو نه علم حاصل کړی، زما علم استدلالي دی. ستا علم لدوني دی، ستا ډایرکټ د الله سره تعلق دی، ستا علم زما د علم نه اوچت دی. دویم مې تپوس کوو سلوک کې، تا وایې دا 4 طریقې منم، 5مه طریقه زما خپله ده، هغې باندې بیعت ورکوم، دا هم منم. وجه دا ده چې په دې 4 کې نه قرآن راغلی، نه حدیث راغلی، 5مه هم راتلی شي، 6مه او 10مه هم راتلی شي. ستا هغه هم منم، ته ځان له پیر صاحب یې، ټیک ده، پته لګي ستا علم لدوني دی کامل، باطن دې صفا دی، ځکه خو 5مه طریقه دې هم شروع کړې ده. ظاهر باطن ستا علم پوره اوم دی، زما نه اوچت هم دی، د الله سره د ډایرکټ تعلق هم دی. دا هر څه مې دله ومنل. ښه جي اوس تپوس دا کوم، د الله په صفاتو کې راته ووایه چې د الله صفات عین کم دي او غیر کم دي. د الله صفات عین دي که غیر دي؟ او د الله صفات حقیقیه کم دي او د الله صفات اضافیه کم دي؟ د حقیقي ته حقیقي ولې وایو، د اضافي ته اضافي ولې وایو؟ د الله په دې صفاتو کې راته خبرې وکړه چې د الله صفات وپېژنو. لومبیا خو الله وپېژنو، د نورو خبرو سره بیا ګورو. صمن بکمن پوهې شوې په خبره؟ صمن بکمن.
افهام الجاهد الزام المعاند دې ته وایي.